موسی علیہ السلام یو ورځ الله ته وی چې یا الله ته د دې دومره لوی کائنات نظام چلے تعالی خوب نه درځي نو الله ورته فرمایل چې موسی ته یو دو بوتلې په لاس کې ونی نو هغه دو بوتلونه په لاس کې نیولې دي او الله تعالی په باندې خوب راوسته او چې د خوب جوټه موسی علی السلام تراله نو لاسونه سس شو دواړه بوتلې لاس نه پریوته او ماته ویل دا ولی ویل یا الله پوی نشم خوب سره رانه الله ورته فرمایل چې موسی په خوب سره تا دو بوتلې ټینګې نه کړې شوې نو ما ته که خوب راشي دا ټول کائنات بسنګ ټینګ پاتې قرآن کې راځي کنه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم دیتا آیات کرسی وہی په قرآن کې سویم اسی پارہ کې عزیزانو د دې آیات کرسی ډېر خاصیات او د لفظ پورې یو ټکی آیات شو چې دا هم یاد لرئ علماء لیکي چې سړی ادیره تراشی او پادیره کی یو آیات کرسی ولولي نو الله پاک دا اغا دیرینا سلویخ ترز عذاب اچت کی یو آیات کرسی چې په کومه مقبره کې اولستیش سلویخ ترز ته عذاب اچت نو دومره مهرباني کوي چې ادیره تور شي نو سلام باچو او زمونږ د ملک ډېر رواجونه دي خدای دې رحم کوي خو یو پکې دام دی چې ادیره ته څوک مخامخ شي وي الله اکبر الله اکبر لا اله حالانکه دا ادیره آداب دا نه دي دا دیره آداب دادی چې ور مخامخ شنو وای بچ السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون پتا سو دې سلام وی هغه خلقو چې د زمکه لاندې اوسېږي کله خدای رضا وشي نو زر دې چې مونږ بم تاسو سره یو ځای دا د مقبره آداب اوس ته سلام په قبر واچې آیا دا سلام جواب مړی کوي کنه کوي په دې کې اختلاف د مذاهب د امام غزالی رحمت الله علیه مذهب دا ده چې مړی رد سلامم کوي وعلیکم السلام وای او د امام غزالی مذهب دا ده چې که واقف سړی د مړی قبر تلاړ شي نو یستانس به هغه مړه پاغه انس حاصلې بہرحال دې کې د مذاهب او اختلاف ته هغه اوس دا وخت د چړلو نه دی خو عرض مې داو چې آداب د مقبره دادی او سنتي پیغمبري دادی چې ادیرو تبا څومره چې وس کیږي زیات زې او دعا ورته کوي د ترمذی شریف روایت ته بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې زمان نوبت د شپې پیغمبر با د هری بی بی کرا یو یو شپکول وان خفتم الا تعدلون فواحده دې تعادل ویلې چې هری بی بی کرا با یو یو بی بی عائشہ وی زمان شپې نوبتو او رسول الله پر نیمه شپه کې پاسې دا روان شو بار
ماړه کې دا خیالو کو چې دا جوړ بلی بی بی کار لاړو نو زه ورپسې غلې غلې لاړم چې لاړم نو د جنت البقیع مقبره ته لاړو ادیره ته او درې ځله التا جنت البقیع مقبره ته دعا وکړه درې ځله نو دا پیغمبري سنت دي چې ادیره ته ورشي سلام بواچوي او تلاوت کې اهم تلاوت کا آیات کرسی درته یاد وا کې ني یاد یې کوي سلويخ ورځې د ټوله مقبره نه عذاب وچت عزیزانو عرض داو چې د الله هر کار چې دی هغه حیران کن دی هر کار اوس په دې بنی آدمو کې وګورئ د یو مور او د یو پلار اولاد دي ټول بنی نوع آدم چې دی د یو مور او پلار څوک بادشاہان څوک گدایان څوک اوږي دي څوک ماړه دي څوک بربند دي څوک پټ چاته د سر د سوري زین ملاوي څوک په شاهي محلونو کې اوسي و دا ولی بای د یو اولاد آدم او حوا نه پیدا کړی دا دې د سې دی او زولې داسې نیمه دا ولی ته نشي ویلې ته څوک اوس راس پکې علماو څه بیان کړي رازي پکې دا بیان کړي دی چې چاله بادشاہی او تخت ورکی دا عزت نہیں دا امتحانی دا ابتلاوی چاله مال و دولت ورکی دا عزت نہیں دا امتحان او ابتلاوی تے مالدار کړي او زه گدا کړم تی مسئول کړي او زه سائل کړم ستاسو امتحان دی چې دا دولت ته دې سائل لورکه او کنه ورکه او مزان لدې ساتلې سائل راغه ور دې نک نو تب مسئول په قیامت کې قانون ورته قرآنی خیده چې خا دا دولت ما تا ته دې د پاره درکړې چې ته دې خوري اوس کې او زمانوم دې در تواغستې شي هغه د سپوره روټای نه ولی تعالی می بادشاہي او دولت او محل در کولې شو دله می ول نه شو ور کول دا ستا امتحانو چې سبا دی ګیله نه نو دا الله هر کار حیران کن پدې دې چې یو سړی دا ګیلهونه کی سبا چې خدای ماته دې دا شی نه ورا کړي کینی ما به دسي کړي وې ما به دسي کړي وې ما به دسي کړي وې ما به دسي کړي چې دا ګیله دی ایس د ګیله او د شکوې زیبه قدرت په قیامت کې ځان تپریدي نه او دا بدن دې دا لوی نعمت الله یو سړی نه سترګې واغستې وړوندې کو چړوندې کو پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې په قیامت کې با داړون سړی الله به د دین ناراضي کوي چې په بدل کې به جنت ورکړي چې تا نه ما لوی نعمت په دنیا کې اغسته او نو زما په نعمتونو کې لوی نعمت دغه بدل کې والو نورون لبا د سترګو په بدل کې جنت ورکړي
اوس دولتي دنیا کې نه دی درکړې، پیسې نه دي درکړي، هغه د پاره ضابطه او قانوني خیر. دولتمند دی او ډېر سخی دی او ها دولت ټول د خدای په لار کې خرج کیږي. قانوني ورته دای خیر چې په قیامت کې دولتمند او غریبانو بخلې شي، نو غریبان به 1500 کال مخکې جنت ته ځي، ځکه چې دنیا کې دوی یو رحمت نه محرومو، نو 1500 کال مخکې ته دې رحمت ته لاړ شي. دا دولتمند به ورپسې 1500 کال وروسته. او بیا په بدل کې درکې څه دولت، نو الله دې وروالا بیا به وګورئ نو چې په بدل کې به کم دولت درکې. او زما عزیزانو دا الله هر کار چې دې هغه حیران کون دی، هر کار وقت هغه دبی ہوئی نظر سره ورته سوچو کې، نو حیران کن کی بیا یو خناک راز او بیا تا ته یو بل ضابطه یې خیره چاله کته څه عاشقی. عاشق سړی خو مزو پسې نه ګرځي، د عاشق سړی خو زړه کې یو مراد وي، او هغه مراد چې دغه صرف د معشوق او د محبوب حاصلولي، اخو په بل څه نه، په خوراک نه، په ناست نه، په ملاست نه، په بستر نه، په محل نه، په څه نه، هیڅ نه. مقصود بذات شی چې دغه حصول د معشوقي چې دا دې په څه طریقه زما شي. ستا د ژوند اصل غرض چې دی هغه ده چې ستا ژوند به وقف دی ته چې ته به طلب د معشوق د حصول کې. خیال امراغ موسی علیہ السلام په لار روان، یو سړی او ګډې سرولې. اوس چا ورته ویلي دي چې هلکه داس چلو که چې ته ګډې مزې سره خو څه وظیفه هم کوه، نو هغه وی ډېره ښه ده او د ګډبت څه عقلي. اوس زه چې دغه ګډبته ګورم دا پاکستانیان راته ټول ګډبګان ښکاري، دې کې څه عقل شته؟ پرون مې یو افسر ته خبره کوله، ما د انګریزانو زمانه کې به کال کې یو ځل میټینګ وشو، کال کې د ټول کال پالیسی به جوړه شو او ټول کال به ملک پاغې چلېدو. اوس په پاکستان کې چې وګوره هر منټ پس میټینګ دی، هر منټ پس کم افسر چې لټې وي میټینګ کې، کم چې لټې وي میټینګ کې، کم چې لټې وي میټینګ کې. د ورځې 10,000 میټینګونه کوي او ملک ته نه سیلاب اغسته دی، ملک ته سیلاب وړي. والله که یو سره باټینګل راټینګولې شي په دوی خړ سیلاب راشه، بل ورځ مې باټینګل اغستا 23 روپۍ کیلو دي. سره باټینګل 28 روپۍ کیلو دی. مال شکر دی خدای په 28,000 روپۍ کیلو یې ډېر خوند یې کړی، مزه کوي. یو یو چې ګورم داس څوک راته وایي چې اوړه ګران دي، هم ډېر شکر. یاره جي دا غوړي کوم ځای ته لاړ؟ ډېر شکر. ته د غوړو پته ولګوه دا ایجنسۍ چا سره دي؟ ته د اوړو پته ولګوه دا میلونه د چا دي؟ ته د غنمو پته ولګوه دا ټیکې چا سره دي؟ دا چا سره دي؟ دا ستاسو د مور مړونو سره دي. دا پته خو سره باټینګن 28 روپۍ کیلو دکاندار خرڅوي، نو پړک مجسټریټ به ورپسې راشي 23 روپۍ کیلو خرڅه.
کینه وای دی جیب کی 3/6 فوٹ کې په باندې پرچا چا کیو غریب بیڑا تباہ کی کور دے وران شا چې وران دي شي ته دا پتاو که چې دا سره باټینګن کم ځای ناراضي هغه کرایه څومره ده بیا چې دا په منډۍ کې کم اړتیان ناستي هغه سنډاګان هغې پسې یو مجسټریټ لا نړو چا سنډا راونیسي دکاندار خو به چې زیات نه زیات 26 روپۍ کیلو راوړي نو په 28 خرڅوي که نه چابڑی والا با پا 25 روپے کلو روڑی نو پا 26 خرسائی کرنے نو کار آگا دے موزیانو دے موزیان یوالکو اورنداریانے ڈیرے وے نو آگا بچے بارا لکانو ډیر تنگ کو نو چی کورتا براغے نو چې کوم اورندار به د سپیره غوندې ونه هغې باندې به نیغ نیغ شو داسې او روب داب به پې واچو نو اورندار ورته وی چې موزي لر شي بر شي نو په خوارې اورندار بر شي دا موزیګي له بل چل نه ورځي بس خوار اورندار وګوري په هغې نیغ نیغ شي نو دا د موزیانو رونه دي لر شي بر شي نو په خوارې اورندار بر شي چابڑی والا رونیساو دکاندار رونیساو فٹ پات ازگار کا چدام بر سرائی میخی پیخی تیریگی و سرکونو فٹ پاتو نسل ازگارے خو خزو لئی ازگارے کا زنانہ ہوئی تی نشی تیرے دے دا زنانہ دی دا زنانہ دی کہ دا جنڈا بازار اجڑاگان دی نازیزانو عرض میں داو چې دا سدي خلق سره کیږي دا ډېر خکی او دا ور سره څوک کوي منز بیگانگا هرگز نه نالم منز بیگانگا هرگز نه نالم که با من هر چی کرداشنا کرد منز بیگانگا هرگز نه نالم کہ با من ہر چی کرداشنا کرد وی دا بلچا دلاسا نجاڑم ما سر جت سکئی نخ پلیار را سر کئی سچی کئی آگئے سچی در سر کی گیا آگئے تد دے اہلے او تد دے قابلے تا سر دا سی زکا چې کتا سو خیال وکای په خوابه د دې کافرو د هر مرض خپل خپل خدای و د زوی ورکولو به ځان لبوتو د لور ورکولو به ځان لبوتو د روټای به ځان لو د عزت به ځان لو د پلانی به ځان لو د پلانی به ځان اوس هغه بت پرست مونږ یو هغه بت پرست مونږ یو مونږ د الله سره پرېښې ده د بنده سره م اختیار کړه خو چې د بنده سره د اختیار کا نو خپله نتیجه ګوره لګیا خپل حشر ګوره بندگانو پسې اوس موجوده وخت کې په پاکستان کې تاسو وګورئ مونږ دا سره وکړو چې دا وزیر می واقف دی دا پلانې کار خو بازار ته په منټ کې وکړي الله دې په شرمونو په تختو شرمای توکار درته ونکړي په تختو شرمې نو نن تھرو آؤٹ ملک چې دی هغه داسې چې کوم د کائنات مالک دی هغه دې پرېښی دی او د بنده اسره دی نیولې ده چې د بنده اسره دی نیولې ده نو خپل حشر ګوره لګیا ہے خپل انجام ګوره لګیا ہے راشي بیړه نن تبا شوه د قوم یو په دوایي اغستو باندې بیړه تبا شوه یو بوتل ډاکټر ماشوم ته د 200 روپو لیکي یو بوتل قیمت 200 روپے
یو ستن ماشوم ته ډاکټر د 100 روپو لیکي او ستنې ورته ولیکي چې سهار او ماښام یې ورته وا او د یو ستنې قیمت 100 روپۍ او لیکي یې د پړي مزدورانو ته. نتیجه یې کوه اوس خدای رانیولي یې که نه د پړي مزدور راشي. دا خو زما تجربه ده چې زه دوایي دکان کې ناست د پړي مزدوري او دا تو 900 روپو داروی ورته لیکي. خزه ورسره ای ماشوم ورسره ای اوس څه کې 300 ډاکټر له فیس ورکړي. بعض ډاکټران پکې داسې دي چې میاش مخکې به نمبر آلی نمبر به خمیاش دی او میاش ته زمړ کېږم خیر دی میاش بس په تما ګوري بیا. دا څه ملک دی دا څه وطن دی. ملک هالینډ کې دی یو انګريز د پیشو په خېټه کې د شپې درد شو په 1 بجه ډاکټر ته ټلیفون وکړ چې زما د پیشو خېټه کې درد دی. 15 منټو کې ډاکټر راغی پیشو له ستنې واله په آرام شو او هغه انګريز ته وی چې کدی نه بعد دی پیشو ته تکلیف شونه زب په دې نمبر ناشته ما ته بیا ټلیفون وکړ. ته خدای راستی که په 1 بجه د شپې دا اردلیم را پاسه د هسپتال چې مریض دې ځنکدنی هم او هسپتال لا چې ورشي بیا او پیډی لا ورشي بیا غسرو ټوپو والا لا ورشي. الله دې امان را. زمونږ یو خپل دا بوډای دا اړه ساده ده دا کورا به بار چا کرتلنو یو ورځ ازوی ورته څوک مسلاتی کړي چې لګاویا راوا دا بوډای خزه دا بارزي چې پرې نوزي چر نو یو خزه ورته ځان نه بلا جوړه کړي دا او چې دا وروته د نو غیر انیولې کله داسې اړې کله داسې اړې کله داسې اړې کله داسې نو چې کور ته لاړ نو غین ګور ته وای چې وا باچی ورچانه خو بالور ونیو اور ته وای چې څنګه بالا وای چې باچې روي نیوم ایرلې چې بیرلې چې ایرلې چې بیرلې چې هغه ایرلې چې بیرلې چې یعنی اخوا دې خواړولم راړولم ایرلې چې بیرلې چې خلاص تر اخلاصا کوم کینه مړاوم نو بالا رانی ولی او ایرلې چې بیرلې چې کوي که ډاکټر لاویر شه بالا دا که دکان لاویر شه بالا دا که سبزی لاویر شه بالا دا که وړو لاویر شه بالا دا که وړو لاویر شه بالا دا دینه بمزیات خدای څنګه رانی. نن د سپی ژوند او د ستا ژوند یو برابر د سپی غوندې ټوله ورځ په مردارو پسې بوی وای. سرمایدارو د پاکستان نه څه شی جوړ کړي الکه تاسو ټول وای تاسو پکلو کې چې خر مردار شي په پټی کې هغه له څوک راځي ټول وای هغه سپیڅ کوي ار یو سپیدا کوشش کوي چې پستتی کته مارو شو کوله دا سیدا کنه دا ار یو سپیدا کوشش کوي چې پستتی کته مارا شو کوله په بل ټونګه وای او پستی ټکی له زور کې په بل ټونګه وای او پستی ټکی له زور وای په ایمان ستاد ملک سرمایدار دنیا نن د مردار سپیدی کنه دي او پاکستان یو مردار ادا کنه دا ار سړی په اخته دی او پستی ټکی لته سوچ کوي او په ور حمله وای او په بل چکم لګي بل وجنی ارڅ ور سره کوي او پستی ټکی له خلا راسي نن ستا پاکستان مردار
دام دا الله یو حیران کو نه خبره. هر سړی په دې کې دی چې وروره ماتم څه ملاو ماتم څه ملاو. زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه، ایرلی چې بیرلی چې والا یو ورځې خار ته راتله مونږ کور ته، نو په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګ و. کده خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړی او کسټم والا هم ولاړی او سلا ولاړی، تاسو ته پته ایرلی چې بیرلی چې لا ولاړی چې څوک پیزي هغې ته داسې کوي. ما او تا غوندې چې پې ورشي قانون دی لاس کې وار، نو هغې ښځې هم ځان سره کسټمڼې برتي کړي دي ښځې. اوس خو مبارک هم شه د ښځو پولس هم جوړېږي، د ښځو پولس. ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه، نو میرزاګڼې برتي کوي. وای شوې ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده، هلکه تجربه کارې او ځوانې به په سپاهي توب کې برتي کوي، د ښځو پولس جوړي. نو د کسټم کې ښځې وي، لارۍ ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه. نو دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده، نو دې ورته وایي چې بچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه. هغې ورته ویل چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچوي، چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه. کسټمڼه په خندا شوې ده، لارۍ نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته. دا ستا ملک دی، دا ستا وطن، دا زمونږ خلکو عقل دی او دا زمونږ خلکو فهم دی او دا زمونږ خلکو سوی. نو یو اولاد آدم دی، څوک یې پکې څنګه کړي دي او څوک یې پکې څنګه کړي دي او څوک یې پکې څنګه. حیران کن دا خبره نه ده چې کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم، کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم، کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم، ہے کوئی تخت کے بنانے میں، ہے کوئی تخت کے بنانے میں، کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں. څوک خو لګیا دي په تختونو جوړولو کې مبتلا دي، تخت حاصلوي، او څوک په تخته پراته دي لمبۍ یا مرګ قبر لے تیارې. ہے کوئی تخت کے بنانے میں، کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں، کہیں زینت میں مست ہے دلہن، کہیں زینت میں مست ہے دلہن، کہیں میت کا سل رہا ہے کفن. چرته ښځې ناستې دي ناوې جوړی. شب قدر شپه وه، خدای خبره لکه د میاشتې حساب لګوی، روجې ته بیا جنجال جوړیږي. حکومت چې په کومه شپه اعلان وکړو چې نن ړومبی چاند نظر آګیا، نو هغه سپوږمۍ نیم اسمان کې وه. نو څه خبره مې کوله، شب قدر شپه وه، خلکو ډزې ټاق ټوق ټاق ټوق. څه چل دی؟ دا د لیلة القدر شپه. د عقل په سترګو ړوند شي، د لیلة القدر شپه ډزو ته وایي. عزیزانو درې قسمه کال نوی کی. یو انګریزی کال دی چې هغه د 1 جنوري نه نوی شي،
یو اسلامی کال دی چې د 1 محرم نه نوي یو د اسمانونو کال دی نو هغه په 14 شب قدر باندې نوي د اسمانونو کال بیگا د اسمانونو د کال د نیوي کې دوش پوا اسمانونو کال نوي څه مطلب تمام ریکارډ د کائنات چې دغه فایل کړی شي او نوې فایلونه شروع شي د انسان د ژوند زړې رجسټر محفوظ شي چې دا کې د قیامت کې به بیا راوځي او په نوې رجسټر شروع شي نو بیګا شپه د دیوا چې بیګا به زمون په نوې رجسټر کې دا لیکلې شوی چې د په منځ ولاړو کده تسبیح اړولې کده الله الله کول کده د خدای دین بیانولو او کده بلو پرنٹ تناستو کده وی سی آر تناستو کده ټي ټلویزیون تناستو کده زنا کولا کده شراب سکل کده غلا کولا کده جواری کولا د 4 رجسټر به په دې شروع او د 4 رجسټر به په دې شروع بیګا د دیش په نو مانه پښتنو کا چنن سپ کار دي مال شپه د دې دا او که یو سړی ځان الله والا کول غواړي نو بزرګ نه چاته پوسو کو چې د ليله القدر شپه راته وخایا ا بزرګ ورته وی چې اے خواجه چې پرسی ز شب قدر نشانی اے خواجه چې پرسی ز شب قدر نشانی ہر شب شب قدر است اگر تو قدر بدانی اشنا د ليله القدر د شپې څه پختنې معنی کې والله هر شپه د ليله القدر د خو کتا سره قدر پیدا شي ارش الله پارش پکې ملاوي پارش هر نیمه شپې نه بعد الله داغه د شان مناسب اول اسمان ته تشریف راوړي ملائکو ته وی زما او زما د بندگانو منځ کې چې څومره پردي دي دا ټول لري برای راس رابطه وی نیمه شپې نه بعد اول اسمان او د زمکه په منځ کې خدای په خپل आवाज کوي چې څوک شته چې دی وخت کې څو غواړي او زی ورک څوک نا بزرگ ورته وی چې هر شب شب قدر است اگر تو قدر بدانی ارش په د ليله القدر د خو کتا سره قدر پیدا شي نو زما عزیزانو الله هر نظام حیران کن دے هر کار حیران کن دے انسانی عقل رسائی ورته نکی صرف تو دومره مکلف دومره چې وې بدا چې تب چرته ګډبګان ځان نه جوړ کړي موسی علیہ السلام د زمانه یا الله تب چرته جامع بده خیرنی چې درته وي یا الله تب چرته سر کې بده سپګي شي چې درنه وبا خدای تب چرته زماده دې ګډو ډېر مزیدار پي دي چې لګي در باندې موسی علیہ السلام ته راپیښ الکه دا څه ویل جی خدای یادوم کړ بیړه دې غر کشه دا خو د شرک الفاظ دي د کفر په دې خو کافر کیږي اگر به ورته ویل چې که زه کافر کیږم ما خو یو کال شو چې زه دا وظیفه کوم موسی علیہ السلام هم جلالی شان او هغه ورته یو کال شو چې بیړه دې تباہ اګړې په ځای پرې خو لاړو یو کنده کې نسکور پرې وته چې خدای نو زه څه پوهېم چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړې ما خو ټول عمر ګړې او چیلای سروړي دي نو ما ته څه پته ده یا الله موسی علیہ السلام ته وحی مولانا روم وای چې وحی آمد سوء موسی از خدا
وحی آمد سوء موسیٰ از خدا بندے مارا چرا کر دی جدا. موسیٰ تا وحی وشو چا زما یار دی ولی مانا جدا کو اگڑ بخو زما یارو. یا اللہ اگا خدا سی ویل ورتل نکن موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی، تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی. تو ما دیل علی گلے چی ما سر دا خلقو جوڑ جوڑ کا، ما سر دا خلقو گٹ جوڑو کا، ما دیل نہیں لے گلے چی مانا دوستان جدا کا. اب پوئی دونا دا خدا یادولو پا چل باندے ورشا چل ورطاو خواہ تو ورطا چلو خواہ بیا تماشا کا. موسیٰ علیہ السلام پا نیم اشپا کی منڈ اکڑاو گڑبا پا سیوارا او داغه د یادولو چلے ورته وکړه. زما عزیزانو ما تاسو ته 13 جمعو کې یو ټکی کړو چې الله الفاظ ته نه الله دې زته ګوري. کم زته دې زته د ګډبد دې زه قدر دې وکړو اسمان سره خبرې د شرک کولې د کفر کولی لیکن دې دې کې رابطه او تعلق صحیح وو نو فائدہ په الله داسې مرتب کړ چې پیغمبر لیم تنبیه ورکړ. نو معامله د دغه ځای ده ها معامله د دې نه چې صاحب مصالحه دی پوګي او د تبلیغی اجتماع ته تلو م په خبر کې چوا یو افسر مې ولید نو مصالحه پوګاوه مل داس کې انده دلته دوړي مړی نو لګدا چوما پکې نه خدای دې مال سټاو بس ولی مال خدای دې خوار کا عقل زده د معشوقیا غ عاشق خوخي چې خړ پړی ویخته ببری په خاورو کې ورته ناستی وې د دې مثال شته مالاو حضرت عمر چې وفات کېدن او وصیت یې وکړ چې زه چې مړ شم نو زما په دې مخ خاورې او مګي چې خړ مخ معشوقې ته لاړ چې رحم را باندې را څومره ورته خیرن او خړ پړی عمر به خوښ تا پاک مصالحه قالینی راغسته چې صاحب په دې کې دا ګور نه څومره لوی لوی خلق چې په دې ځمکه پراتی یا د تبلیغی اجتماعګانو ته چلار شمال ته ګورم ماته د رحمان بابا شعر رايات چې بادشاہان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان. بادشاہان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان. تاسو خیال را نو عرض میں داو چې معاملہ د دې ځای ده معاملہ د ظاهر بیروپیت نه ده معاملہ د دې ځای ده دې ځای ته ګوري چې زما متعلق ستا دې ځای کې څه چل دی. په خدای قسم پیغمبر ویل یو دا سړی درته وخم چې ټول عمر خدای سره ډزې کړي او اخر کې جنت ته لاړ شي. صحابه اریان شو چې الله دا به څنګه سړی زمون خو بیړه ورکړ. ول ګور په یو جنگ کې یو کافرو د کافرو د ډلې نه رامنډه کړه دلته پیغمبر ولار دی او داغه په لاس بیعت چې بیعت کو مغه توره چې مسلمان په سیر اغستې و په کافرو وره چې په وره غل ته شهید شو چې شهید شو لاش روچت کو پیغمبر ویلا دا سره ټول عمر ما سره خدای سره ډزې کړې وي 15 منټه کې جنت ته لاړو. معاملہ د دې ځای ده معاملہ د بیروپیت نه ده د دې ځای. کس خدای ته څه په لاس ور دي روزه را روانه ده چې مونږه بدل وګي او ته دې مړ کوي
څه په لاس روټه مخوري او بمسکي چای مسکي ها ها څه چل په چل پوي دیکھو ګور چې معشوقه وږي وي او عاشق روټه خوري نو په معشوقي خلګي کا بد نه ها خدای امرکه چرته مشک مشن کوم کړي دی کنه خبره پويږي کنه پويږي اوس چې څوک ستا خوخي او هغه وږي او تاسو به دا پیشو سری والی نو ته به دغه خوښ شي خدای دا میاش د خپل خوخوالي د پاره رئیس دی خدای وي زم سخرم سکم نه یو میاش تم زما په دې صفت ځان موصوف کا اوس ګوره بدلی بیا څه ور کړی بدلی د لوګي یو وګما غوندي په خپل کې پیدا شي د لوګي پیغمبر ته ویلي چې او پیغمبر په خپل ذات مې دي قسم حدیث قدسی دی چې ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك دروجدار سړی د خدای غو وګما چې د خدای وي ماته د مشکو نم زیاته بهتره یو عاشق ته چاوي چې خوشبوئی والا هغه خوشبوئی ولکم خوشبوئی می چې د یار د پخوله کې داسې خوشبوئی د عطاری د عطر نشته زما د یار د خلی وګما چې د په خدای قسم د دنیا عطرونه ته قربان ستا د خلی وګما خدای ما کوئی ماته د مشکو نم بهتره نو بیا یو میاشتې د ځان سره په خپل صفت موصوف په دې پوي د هرې نیکي اجر په قیامت کې د ملائکو په لاس ملاويږي واحد اجر د روزې دی چې الله به په خپل لاس په قیامت کې روزه دار ته نو هر کار حیران کون دی کنه دی هر کار نوم د الله چې کوم دی هغه صرف الله دی نو دی الله ته اسم ذات وای نو د جمهور علماو مذهب دا دی چې اسم ذات صرف د الله نوم دی او په دې باندې بیا مختلف اقوال د بزرگانو نقل کتا سو خیال کوي قران کې سوال چې څو وخت کې ذکریا علیہ السلام کولو د زوی غوښتو د پاره نو الته کوم لفظ ویلو اذنادا ربه اذنادا ربه نداء خفيا ربه الله ته आवाज کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگ بدر کې چې څو وخت کې مسلمانان په تکلیف کې ولید نو اسمان ته وکتو دا لفظ وي چې یا الله کته غواړي چې ستاد زمکه د پاسه نامه غستو ولا پاتې نشینو د 314 کسان ټول ختم کا او کته غواړي چې ستا نامه غستو ولا پاتې شینو د دوی امدادو ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله نو ګورن نصركم الله نصرت تاسو د بدر په میدان کې چا وکړو الله وانتم اذله حال دا دی چې تاسو کمزوري وي
نو فاتقوا الله لعلکم تشکرون. امداد پڅو کو ب5000 من الملائکه منزلین، ب3000 من الملائکه منزلین. یو ځله 3000 ملائکه راولېږلې، بیا 15000 ملائکه راولېږلې. نو هر مشکل کې چې आवाज الله ته شوی دی ا مشکل حل شوی. نو اسم ذات چې دی هغه صرف لفظ الله. علماء لیکي چې یو بزرګو د نیمه شپې ناستون هغه الله پاک ته التجا وکړه چې یا الله زما خو ژوند ټول تیر شو پدې کې چې زویم چې الله 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 الله، ژوند مې پدې کې تیر. او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده زدا یم. زه خو یم هر وخت. نو کله خو تم مهرباني وکړه. نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماست، گفت اللہ ہے تو لبیک ماست، وی نیاز و شور و دردت پیک ماست. گفت اللہ ہے تو لبیک ماست. اب بزرگ سوی اللہ اللہ اللہ. نو آواز ورته شو چې الله ہے تو لبیک ماست. داستا الله لفظ چې دی دا زما لبیک دی. که زما توفیق نه وای نو په دې شپه کې به تا الله ویلې څنګه وی. خو چې تا الله کې نو زه درته حاضر لاړم. تاسو خیال راغی؟ نو اسم ذات چې دی دا صرف د الله ذات دی او لفظ الله دی. عزیزانو وظیفه او ټول په خپل خپل ځای کې خې دي، خو لویه وظیفه چې ده هغه د اسم ذات نه بله نشته. که خدای وس درکو توفیق درکو نو هر وخت جبا په دې عادت کې چې الله 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 الله. بیا د بعضی بزرگانو دا زړه چې دی دا جاری شي، د زړه نه आवाज راځي چې الله 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 الله. دا اسم ذات دی. او شرطین تاسو وای چې څه مشکل درته پیښ شي نو دا الفاظ درې ځله وایه چې حسبنا الله ونعم الوکیل. اوس حسبنا کیم ګوره الله دی، حسبو نا څوک الله. حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير. دا درې لفظ دي او ته درې ځله وایا او هغه طرف ته چوف کا. هر مشکل چې الله تعالی به آسانه ځکه هغه کې اسم ذات دی. یو آیات کرسی دیکھم لفظ اللہ دے. اللہ لا الہ الا ہو سر کی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یو آیات کرسی
وایا او هغه طرف ته چوف کا هر مشکل چې خدای به آسانه آیات کرسی متعلق علماء تر دې پورې لیکلي دي چې د آیات کرسی دومره لوی زور دی چې پادیره راشي او یو آیات کرسی دی ویل نو سلويخت ورځې دا غټولې ادیرې نه عذاب وچت زکه چاغیم په سر کې الله لا اله نو لفظ الله چې دا اسم ذات دی عزیزانو جبی چې دی په دې عادت کوي روزه رااله الله دې توفیق مونږ ټول ترا کی پروژه کې دو کار وکړي یو روزه کې کوشش وکړي چې غیبت نه کوي د چا پسې بد وي دویم چې وخت درته ملاويږي نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې لیدل نو امام احمد ابن حنبل ورته وی چې یا الله ته پس شي ډیر خوشالهږي چې زاغه کار وکړه ته پس خوشاله نو الله ورته په خوب کې وی چې زه خوشالهږم زیات به تلاوت القرآن د قرآن په تلاوت زه ډیر خوشاله نو خدای توفیق درکې قرآن ویلې نو د دې تلاوت پروژه کې کوي غیبت نه ځان بچ ساتي مونږ او 10 کوشش پکې وکي او د قرآن تلاوت پکې کوي روزګار ټیم اسی مکه تاسو خیال را نو دی وجنا روزه یو عبادت ده پنځه ارکان دي د اسلام پنځه کلمه منز روزه حج او زکات بنی الاسلام علی خمس اسلام بنا چې دا پنځه سيزونه منز روزه حج زکات او کلمه پدې کې منز او روزه او کلمه دا بدنی عبادتونه دي دا به تار وخت کې حج او زکات چې ده هغه مالی عبادت ده پیسې او دولت در سره راغی حج وکړه کینی در باندې فرض نه ده پیسې در سره وې زکات ورکړه کینی در باندې فرض نه دي په دې پنځو ارکانو کې یو رکن روزه هم ده روزه ته عربی کې صوم وای صيام په عربی کې ځان ساتل ہوتا وای ځان ساتل اوستا روزه به کله روزه کیږي چې ته ځان وساتې د څه شي نه د هغه کارونو نه چې کوم الله او د هغه رسول منع کړي دي د منهیاتو نه ځان بچ کی بیا به په دې روزه کې د خوراک سکاک وغیرہ وغیرہ د دې ټولو سيزونو نه ځان بچ روزه واحد عبادت ته پټولو عبادتونو کې واحد عبادت چې د دې ثواب په قیامت کې الله په خپل لاس ورکړي د ټولو عبادتونو ثواب به د ملائکو په لاس ملاوي او د روزي ثواب چې دی الله به په خپل لاس ورکړي یو حدیث قدسی کې راځي چې نه
خبره دینم لګه تیزه ده. الصوم لی وانا اجزا به، روجه زما ده زکه چې روجهدار سړی ما سره مشابه شي په روجه کې. خدای پاک خوراک کاک جما وغیرہ وغیرہ د ار سینه منزه مبرات، روجهدارم د ار سیزونه په ځان بند. نو په دې جز کې د روجهدار تشبیه د خدای سره راشي. نو الله وی الصوم لی وانا اجزا به، روجه زما ده او د روجې په بدل کې به روجهدار ته زور کړل کېږي. یو خو الصوم لی وانا اجزی به ده کنه، نه الصوم لی وانا اجزا به، روجهدار ته د روجې په بدل کې به زور کړل کېږي، زبر د دشم. یعنی د دې داسې مثال چې الله پر روجه کې اعلان وکړي چې ما سوکلی ما سوکلی کما سوکلی نو روجه دیولی. عزیزانو الله دې توفیق درکړي پر روجه کې کوشش وکړئ. یواز روجه نه کال 12 میاشتې کوشش پکار. خدا روجه چونکه ډیر زیات اهم عبادت ته پدې کې ډیر زیات کوشش پکار. او بل دا چې اسم ذات لفظ الله ده. عثمان چا پوسو کو چې باز خلق زکه زمونږه پریدي چې دی خدای ته خدای وایي، څوک ورته سوي څوک ورته سوي. خدا غلط ځکه دی چې د بنی آدم نوم چې غلط والی په خپکیږي کنه، ها د بنی آدم نو چې د الله نوم غلط والی نو الله به په خپکیږي نه. چې بنی آدم په خپل نوم غلط غستو خپکیږي نو الله په خپل نوم غلط غستو به خپکیږي نه. بلکې الله سردام وایي چې جل جلاله وعم نواله. لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم سره چې تاسو صلی الله علیه وسلم وایي، دا سه د الله نوم سره جل جلاله وایي. نو عزیزانو جبی ګوره په دې عادت کې دا نور ټول بکواس، دا زمونږ ژوند بکواس دی، دا زمونږ ملک بکواس دی. دا سچ تاسو ګوره یو اوري دا ټول ګوره غپ ته، نتیجه به ګوره ډیره خراب. سچ ګوره یو سچ اوري. په پاکستان کې هر ورځ نوې نوې قهر نازلېږي د بنی اسرائیلو په شان. ارو دا اخبارونه دي، دا اخبارونه دا د بنی اسرائیلو عذاب دی. قسم په خدای چې هر ورځ به پکې داسې خبره وګورئ چې ټول ورځ به د خپل زخم وینې سټي. اوس نن پکې راغلي دي چې وروره صوبایي حکومت په خطر کې او عدم اعتماد ووټ پیش کیږي. اوس ټول قوم په دې اخته دی، ټوله صوبه پلانې منبرو تختیدو، پرانې راو تختیدو، پرانې او تختیدو، پرانې په خوا به دا تختیدې خزي خزي به مټي دی چا سړي پسې به مټي زر. اوس مونږ په داسې شرمېدلي ملک پیدا یو چې سړي پکې مټي دي. دا تاسو چې ولا وټونه ورکړي دي دا مټي دي خزي دي. کما مټي دا خزه چې وګوري کنه مټي زیږي ولی خو سړی خوښ شي.
یا میړه نه چې مټیږي یا میړه یا غوګنی یا پوزنی یو خ کټه وګوري بس هغه پسې مټی دي دل تروره چې خ کټه کم یوي چا سره کروڑ روپۍ وی وزارتي سیټونه میټونه ورپسې مټی نو په دې ملک کې سړی مټی دل شروع سړی مټی دیږي لګیا نه په مولا اعتبار شتا نه په پیر اعتبار شتا نه په میا شتا نه په سید شتا نه په خان شتا نه په نواب شتا نه په ارباب شتا خبره د کټی ده چې کم خ کټه خزه یو کا تو ورپسې مټی دی